حجی بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 29 تھے کہ 30 ایورس چھٹی راغلی وکنا بلورس 29 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وكمل اتباعه وبارك وسلم عليه. توست ما په دغه کې ترکیبم پرون کړي و چې حقیقت الشیء و ماهیته ما به شیء هو دغه ترکیب ما د نبراس نه راغسته دا ترکیب نبراس کړي دي. ټیک شو. بیا مې تاسو ته ویلو چې ماهیت او حقیقت دا دواړه مفهومن او مصداقن دا دواړه مترادفین دي. دا دستور لیکلی دی دستور. بیا مې درته ویلو چې په دې کې فرق اعتباري شته. دا رمضان افندی او صاحب د نبراس لیکلی دی شرقایت کې وتا ترش چې په دې کې فرق اعتباري دی. او هغه فرق اعتباری داسې دی چې ګوره دا ما به شی هو په اعتبار د تحقق چروالی یعنی د وجود خارجي په اعتبار خو بیا ورته حقیقت وایي او که په اعتبار د تشخص راوالی یعنی د ما عدا د امتیاز په اعتبار لکه زید څه دی حیوان ناطق ماحاظت تشخص کنه نګوره که په اعتبار د تشخص راوالی کنه بیا ورته هویت وای او که په اعتبار د لا به شرط شی چې نه ورکه لحاظ د تشخصي نه ورکه اعتبار د سید تحققي نو بیا ورته ویل شي ماهیت. دا متا ته شرقایت کې راشي ان قریب ان شاء الله الرحمن. دا خبرې مونږ دې کې کړې وي ها چې دا دواړه یو شی دی که حقیقت دی او که ماهیت دی دا شی واحد دی مصداقا او فرق پکې اعتباری دی هغه ان شاء الله راشي هغه فرق ته بل په دې شارحینو دا لیکلي دي چې دا ماهیت دا په اصل کې ما هویت دغه ته پرون ما دا ماهیت درې معناګانې بیان کړې ویلې مې درته کنه یو دا چې په جواب د ما هو کې راځي دا غي ماخذم یاد کې چې هغه ما د نبراس نه درته ویلو ها هغه نبراس ویلی دی او دې مې درته ویلو چې هغه امر کلی حاصل فی العقل درته مې ویلو کنه نو راځه ورپس نو دا اصل کې دی ماهیت په اصل کې سو ما هویت یا ورکې نسبتی والا تا ورکې مصدری والا ما هویت دا و چې دی کنه دا و بدل کړي شو پیا باندې ما هویت شو ما هویت نا ما هویت شو په خبره باندې پوره شو لکه بیا دا یو یا په دې بل یا کې مدغم شو او دا د هاضم ما دا بدل شو په کسری باندې نو د خدای شانو ماهیت نه جوړ شو ستې جوړ شو ماهیت نه جوړ شو. اغراض شرقایت دا لیکلی دي چې دا حقیقت د شی او ماهیت د شی دا عبارت دی د ذاتیات د شی نه. حقیقت د شی او ماهیت د شی د څه نه عبارت دی ذاتیات د شی نه. د انسان د پاره ذاتیات حیوانیت او ناطقیت دی او بیا غو مثال پیش کړی چې د روټه د پاره ذاتیات چې دی اوړ دی وبدي مالګه ده او اور دی دغه د روټه حقیقت او ماهیت دغه سيزونه دي. خدا انسان حقیقت او ماهیت حیوانیت او ناطقیت دی. ځکه ستاسو مخې ته کتاب کې راځي چې حقیقت الشی ما به شی هو او بیاوی کل حیوان ناطق للانسان لکه حیوان ناطق چروالی د پاره د انسان
نبراس والا فدیز اعتراضات کړي ما درته ویلو چې هغه مجاب کول غواړي. زما مخې ته نبراس پروت دی، هغه دلته وی صاحب د نبراس کون الحيوان الناطق حقیقتا للانسان محل بحث، دا بودن او کېدل ویداتا چې حقیقت د انسان د حیوان ناطق وګرځولو په دې کې بحث ته دا خبره ټیک نه ده، دا محل د بحث دی، محل د نظر دی. او بیا ورپسې فرمایي چې ګوره د حیوان ناطق مثال پیش کول دا صحیح نه دی. ولی وی ناطق د نطق نه دی او نطق دا خبرو ته وی، نو خبره دا د عارضیاتو د جملې نه دي، د انسان د ذاتیاتو نه دي. او حقیقت او ماهیت د شي څه ته وی، دا عبارت د ذاتیاتو د شي نه دي او خبره خارجیاتو کې راځي. نو حقیقت د انسان حیوانیت او ناطقیت نه دی، دا وته مو وایا. دا استما ویلو چې د څومره غالبا 15 اعتراضونه دی کوي په یو ټکی هغه مجاب کیږي، هغه دا چې صحیح ده ناطق د نطق نه دی، خو نطق نه مراد وایا درک المعقولات دی، د معقولات او ادراک. د ناطق نه مراد مدرک المعقولات دی. حواشی د خیالي چوغوري تر میرزاهده تر امور عامه هغه ټول د ناطق دغه معنی کوي چې د ناطق معنی دا چې د مدرک د معقولات وي، د نطق دا معنی چې د درک د معقولاتو کوي، دغه معنی ده. نو کله چې دا وشو نو هغه ټول اعتراضات د نبراس والا چې د 15 اشکالات واردې اټول لاړه چپش خبره باندې پوښلې کنه. اوس صاحب د نبراس چې دا خبره کوي چې دا مثال کې پیش کول د انسان د حقیقت د پاره او دا د انسان تعریف او ذاتیات جوړول دا صحیح نه دي. نو اصل کې دا غواړي چې تا ته په دې ځکه لږ بحث وکي، تا ته بصیرت حاصل شي باغې سره. دا مقصد دغه دی. چونکه دا منطقو کې خورستو حکمت او فلسفه او منطق را دن نشوي دي، خبره باندې پیږي کنه. نو دې دا غواړي چې رتا ته یو مثال پیش کړي د انسان د پاره، د انسان د ذاتیات او د حقیقت یو مثال ته پیش کړي، یو تعریف ته د انسانو کی. او هغه بیا داسې تعریف چې هغه داسې مثالی چې جامع وي او معنی وي، یعنی جامع وي خپل افراد او معنی وي د دخول لغیر نه، او کوم شی چې داسې وي چې هغه جامع وي خپل افراد او معنی وي د دخول لغیر نه، لاغي تسوي هغه ته جامع او معنی وي. او په داسې تعریف کې چې هغه جامع او معنی وي دا ورځان ته کولو که په دې لاړه شورشه پیسې مواله دغه کې لابودي وي د عام او د خاص نه، د سن لابودي وي د عام او د خاص نه. الکه جامع او معنی تعریف کې د سن لابودي وي د عام او د خاص نه. نو د عام به بیا جنس وګرځي ورته ورسېدلی کنه، دا به جامع شي خپل افراد وته، او خاص به ورته څه کې فصل وګرځي او معنی شي د دخول لغیر نه. نو دی چې کله د انسان د پاره تعریف کول د غزاتیت بیانول، نو د خدای په دی لوی جهان کې ګرځیدل په عام پسې، نو لاس ته ورته عام چې ملو شو حیوان ملو شو. ها سو ورته ملو شو لکه دا والا ده د ډیری دي خزه شاباس. ما د تصویر چې دی مثال پیش کولو غوښتل، خو داسې مثال چې هغه معنی وي او جامع وي، او داسې مثال چې هغه جامع او معنی وي هغې دپاره لابودي وي د عام او د خاص نه. عام دی په منزلې د جنس ګرځي چې شامل شي جامع شي خپل ټول افرادو ته، او خاص په منزلې د فصل ګرځي چې معنی شي د دخول لغیر نه.
د انسان د پاره چې دی وګرځید نو حیوان ورته عام ملوش دا ډیر واغست او ناطق ورته خاص ملوش او سیویل چې د انسان ذاتیات او د انسان تعریف د انسان حقیقت او ماهیت دا حیوان ناطق دی کل حیوان ناطقی للانسان مسئلہ تمثیلا کدا پیش کړي نو حیوان عام دی جامع دی خپل افراد او ناطق خاص دی معنی له دخول لغیرنا په خبره باندې پوښوي نو مارزو کو چې په دې باندې د نبراس والا رد کړي دی چې دې ته ذاتیات د انسان مو آیا دا ټیک نه دی دا تاسو نه تسامح شوی د منطقيانو نه دې ته حقیقت د انسان مو آیا دا ټیک نه دی الکه پوښوي کنه ولی ټیک نه دی او دا تعریف دا مبني دی مسامحت باندې د کی چې شمپوشي شوی ده او دا ځکه دا تعریف ستا معنی هم نه دی او جامع هم نه دی دا منقوص دی جمعا او منعا سده بچی منقوص دی جمعا او منعا جمعا منقوص دا سه دی کنه جمعا منقوص دی په اخرس سره اخرس چاړه سړی پچې دا انسان دی کنه دی ګونګې سړی ګونګې انسان دی کنه دی او ستا تعریف ورته جامع نه دی ولی تا تعریف کو حیوان ناطق نه ناطق نه دی نو تعریف دی منقوص دی جمعا بالاخرس پونه شو په خبره باندې انسان دی ناطق نه دی دویمه دا چې ستا دا تعریف ای منطقيانو دا منقوص دی منعا پتوتی معلم باندې هغه توتی چې هغه ته خبرې خودلې شي خبرې کوي ناطق دی انسان نه دی تاسو خو دې په څه ګرځېدې چې داسې تعریف کو چې هغه جامع او معنی وي نو منقوص دی جمعا په اخرس او منقوص دی په دوات سره پتوتی معلم باندې منعنا نو تعریف دې معنی نه شو د دخول لغیر نه صادق شو پتوتی معلم توتی خبرې کوي کنه کوي او هغه انسان چې انسان وي ګونګي وي خبرې نشي کولای هغه ته نه وته نه جامع شو نه معنی شو ولې کته سي پښتو باندې پیږي کنه پیږي داغه جواب دادی چې ګورا تا تمام مخ کې وي چې په دغه دوه ټکو باندې د صاحب د نبراس دا ټول اعتراضونه مجاب کیږي هغه دوه ټکي دادی چې مراد د ناطق نه مدرک د معقولات دی او مراد د نطق نه درک د معقولات دی اے د ناطق نه معنی لغوي مراد نه د چې خبرې کوونکې ته مراد کې اے د نطق نه معنی لغوي مراد نه د چې خبرې ته نه مراد کې د نطق نه مراد درک د معقولاتو د ناطق نه مراد مدرک د معقولاتو دی تا چې اعتراض کو جو تعریف ستا منقوص دی جمعا په اخرس زوی منقوص نه دی جامع دی تعریف زما اخرس ته هم ټیک دا ناطق په معنی لغوي نه دی خبرې نشي کولای خو ما درته ویل چې حواشیو د خیالي دا جواب کړي چې دینه مراد مدرک بالمعقولات دی مدرک د معقولاتو دی او اخرس مدرک د معقولاتو دی په اشاره باندې وایا پویږي په کتابت باندې پویږي په نور طریقو سره درک د معقولاتو کولی شي که خبرې نشي کولای خو مدرک د معقولاتو دی ځان په نور طریقو سره پویولی شي اشاری مشاری کې چې واده غوړي دلته په پوزه غوته کې دي کنه کې دي تام پوي یو خپل اندازې کوي نو راځه ورپس الکه پوښوي په خبره باندې دا خبره خلاړه نمون ګرځو کو چې اخرس کناتک نه دی نو مدرک د معقولات خو دې کنه او توتی چې کم دین او غناتک په معنی لغوي سره دی موږ ته معنی مصطلح باندې پیش کړه هغه مدرک د معقولات نه دی هغه چې دین او هغه څه کوي اتوتی صرف ناقل دی رټي سره خبرې زده کوي او بیا بیانې رټاو لګي رټي سره زده کوي او بیا مغوي خپل خبرې زنه شي کولای راځه ورپس
دا خو یو اعتراض مونږه مجاب کو او دا یو اعتراض نو دوه او یو په خرس باندې او یو په توتی معلم باندې دویم اعتراض دا دی چې ګوره معشوم دا انسان دی او ناطق نه دی بیا ته نستا تعریف جامع نشو خپل افراد ته معشوم ته نو وتل معشوم ته وچا بل څه نه دی ویلي خو انسان وته وی کنه انسان دی او ناطق نه دی الکه چې معشوم څنګه پیدا شي دا 2-3 کال پورې دې خبرې کولې شي او خلک وته انسان وای کنه وای او ته چې انسان دی ته وی چې حیوان او ناطق دی خو ناطق نه دی کنه غریب خو بسرف جاړي او پروت دی بس یې سم نشي کولای نو چې ورکی ګونګي مې جاړم دی بیا ورته خلک انسان وای ناطق نه دی او ته چې انسان دی ته چې حیوان او ناطق داغي جواب دا دی چې ګوره تا ته خبره ختمه کا چې مراد د ناطق نه معنی لغوي نه ده مراد د ناطق نه مدرک د معقولات دی او کدا مشوم اوس مدرک د معقولات بالفعل نه دی نو بالقوه خو دی کنه په اعتبار د مستقبل او د مآل خو دی کنه نو دی مدرک د معقولات مآلن استقبالا د ما سيتي په اعتبار سره دی نو غتم دا شامل شو ولکه تاسو خبره باندې پوښولې ټیک د عاطفه په مبدا د ولادت کې خبرې نشي کولای خو استعداد خو پکې شته کنه چې په وخت د رفع د موانعو کې چې کله دی غټ شي ما سيتي کې بده سکی دی به خبرې کوي درې اعتراض چې ته چې د انسان حقیقت دا دی چې دا حیوان الناطق نو دا غستا منقوص دی جمعا څنګه منقوص دی جمعا دا تعریف د انسان ستا دا صادق شو ملائکه علیهم السلام باندې هغه کې حیات امشتا هغه نطق کم کوي حالانکه هغه د انسان نه دی ویل او ته چې انسان دی ته چې حیوان الناطق ولکه ذهن شریف هم بیکار کوي کنه کوي دا منقوص شو جمعا دا هغه جواب بدل کنه چې د انسان په تعریف کې مونږ 2 جزء خو دي دي سو جزء 2 جزء یو جزء دا دی چې حیوان او دوبل جزء دا دی چې ناطق نه پدې اول جزء چې دا حیوان دی فرشتي ته نه اوته ولی لکه د حیوان تعریف ته وکړه کنه جسم لطيف يتشكل بالاشكال الحسنه نو چې کله دا د حیوان تعریف وکړي دا حیوان د فرشتو څخه فرشتو ته لاړ د حیوان تعریف وکړه جسم جوهر نامی متحرک بالاراده دا اول جز چې ګوره د انسان په تعریف کې مونږ 2 جزء کې خود الحيوان او ناطق بیا د اول جز تراشه د اول جز تعریف وکړه چې حیوان دی جسم نامی جسم جوهر نامی په دې سره فرشتي وتلی معنی دې د دخول لغیر نه دا اول جز معنی د دخول لغیر نه دي فرشتي په کې نه دي داخلي ګوره بچي دا یاد ساتي دا نشونما چې راځي کنه دا په انسان او پیری کې راځي ښا فرشتي چې خدای تعالی څنګه پیدا کړی دي او مغه سي دي دا څنګه وي چې دا وړو وړو ماشومان بیا غټېدل ناغت نه پکې داخلي نه دي ټیک دا موږ دا څنګه وي په شان د فلسفو چې هغه مجردات دي لکه فلسفه چې کوم دي کنه منطقيان یو خوغي وجود د جنات او منینه او جنات او تمغي مجردات یعنی ارواح خبيثه وتوي مجردات غني جسم نه غني سو خو منینه چې هغه سو کې منی هغه په کې دغه بکواس کوي خو هر چې اسلاميون دي نو هغه فرشتو ته جسم لطیف وایي چې دا جسم دی اجسام لطیفه دي او نامیه دي او د حیوان تعریف ده چې دا به جسم نامی ده کې بني ما راځي نو منقوز منعا نشو معنی د دخول غیر نه دی د سموه چې معنی د دخول غیر نه شو فرشته په کې داخلي شو چرته په کې داخلي دي د حیوان تعریف راته وکا چې جسم نامی دي نو فرشته جسم نامی دي څه نه فلا يريد ما يريد الکه زینم په کار کوي کنه کوي یو ما درته چې یو تعریف د فرشتو دی یو تعریف د جناتو دی فرشتو تعریف ودا سي کوي ښه اجسام لطيفه يتشكل باشكال الحسنه
دا لطیف اشکال دي چې دا متشکل کیږي په خسته اشکالو کې، بیکار اشکالو کې دا نه متشکل کیږي. یو تعریف د جن دی هغه عام دی، اجسام لطیفه، دا اسلامیون دا تعریف کوي. ښا فلسفیان هغه جسم متنوع هغه مجردات ګڼي، نبراس د لیکلي دی په دې ځبان دي. دا غوي چې دا جنات اجسام لطیفه يتشكل باشكال حسنه وخبيثه. اسلامیون سوي چې جنات اجسام دي، جسم لطیف دي، متشکل ګرځيږي په اشکال حسنه او خبيثه په دواړو. ملائک سره په اشکال حسنه کې متشکل ګرځيږي او جنات په اشکال حسنه او خبيثه دواړو کې متشکل ګرځيږي. الکه په نشو خبره باندې نو کچا د اعتراض کولو چې تعریف دی منقوص دی منعن فرشتي ورکه داخله شوي، نو ورته د تعریف زما مشتمل دی په جزئین باندې. جزء اول ته وګوره هغه حیوانون دی، د حیوان تعریف کا جسم نامی، نامی سره فرشتي ته وته خام معنی د دخول غیر نه دی. زما د تعریف اول جزء بیا د غیر تعریف چې کې نو هغه چې کوم دی فرشتي هغه پکې نه پریدي دی تعریف کې. په دې ځبانې پوه شوي بیا بسو کې اعتراض وکړي چې تعریف د انسان ستا دا منقوص دی منعن. جنات پکې راغله، جنات هم وایا حیاتم لري او خبریم کوي، حیواناتک شو، بل جسم دی نمام پکې راځي. نو فلسفیان جزان خلاصي هغه ورته جسم نه دی، سو خو بيخي منی نه، اجه سو کې نه منی هغه کافر دي. او ځکه کافر دي چې قران کریم کې د جناتو ذکر راغلی دی. سورې جن یو سورۃ د جناتو په نوم مسما دی. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. او شپږشتمه کې مرضی یا قومي اجيبوا داعي الله، څنګه راځي شپږشتمه کې دا غالي جزاكم الله. او بل حدیثو کې د ليله الجن شپږ ځل دا واقع شوی خبره ده. بد نخله کې نبی له سلام ولاړو او د نصیبین د لاکینه جنات په د غزي تیرېدل. سبق ابن حجر اسقلانی صاحب دغه اسامیم خو دي چې د یو جندان امو او د بلدان امو او د بلدان امو او د سبعی منځ ته ولاړو او د رحمت په دی پاک زبانه د قران پاک تلاوت کولو او د جناتو چې دا اوریدل نو د ډیر مين نه په سمرا تلیدل. وانه لما قام عبد الله يدعو، او شان دادي چې کله د خدای بندا او رسول الله مبارک الله تمانځ کې ودرېدو او د قران کریم په آیاتونو باندې باری تعالی را بللو، کادو د جنات نږدې و یکونون چې وګرځي علیه په د باندې بدن چې سم پراتوي شروط لیږي په د سیمینه ور سره کوله. نو فلسفیان خو په دې ځان خلاصي چې دا ارواح خبيثه دي، اجسام ندي. خو اسلامیون وی جنا دا اجسام دي، اجسام لطیفه دي. الکه ذهن په کار کوي کنه کوي. نو موږ څه کولکه اجسام لطیفه ګڼو. کته وی چې دا خو بیا د انسان تعریف په دې صادقيږي او دا خو حیواناتک دي، هغه د جسم هم د تاسو په اجسام لطیفه ګڼئ. دا غي جواب دا دی چې دا کوم تعریف شوی د انسان په حیواناتک دا د پاره د مبتدیانو شوی دی. او مبتدیان جسم هغه ته وی چې هغه مشاهده کې راځي. جنات خو مشاهده کې نه راځي، نو دغه پکې نه داخليږي، دغه ته وباسه. الګه پوښي په خبره باندې کنه. بیا دلته د امام رازی یو خبره هم کړې ده. د امام رازی خبره ادا کړې ده چې امام رازی یو کتاب لیکلی دی، شرح تجرید وته وی. او په دغه د تجرید یو بل شرح ده، هغه د محقق توصیه ده. نو په شرح د تجرید کې امام رازی لیکلی دی چې د انسان حقیقت نفس دی، د ادراکات او د نطق د آلات د نفس دی. او ته محقق توصیه پر لګیدل دغه په صخره دونه کړی دی. هغه خبره ورته باطله کړې د امام رازی رحمت الله علیه ته. او محقق توصیه شیعه دی، ولیکن حق خبردار چې حق خبري خذ ما صفا و دع ما قدر. کله کله شیعه صحیح خبرو کې هغه واخلي، کله کله سنی صحیح خبرو کې هغه واخلي. په خبره باندې پوښولې کنه.
اوس ما درته ویلو چې معتزله او خوارج په دې خبره کې اهل حق دي چې هغه چې حقایق د شی موجود دي. نبراس ویلي چې دا په دې مسله کې اهل حق دي تم ویل شي. په دې یو مسله کې نور خو بي دي نه دي. خدا مسله حق قاعده معنی ده. دا نه چې یو سړی زمانه بیا غلط نقل کوي چې بچا سه خراب شوی دی هغه وی چې معتزله اهل حق دي او فلانه اهل حق دي او شیعه هم اهل حق دي. زمانه مضبوط عقیده به تاسو کې د چم نه الحمدلله. خدما په خبرو باندې ماشومان پوېږي نه غي به غلط نقل کوي. بچا سه دا وی چې را تاسو دا پټکی کوس کوي. باځي کسانو دا نقل کړي دي خلکو ته چې دا پټکی کوس کوي د سیفیت جنډي بدلې کوي. ایسا دغه ما نقل سیفیت ورشتنه ما نقل سیفی کم دی. بهرحال غلط نقل مکوي. یو عزیمت یو رخصتی او رخصت دغه چې عمار ابن یاسر د نبراس لګلی چې نبی له صلوات و سلام تراغي او جړلی او توي چې قربان کافرانو راټینګ کوم او زه مجبور کوم ما توي چې نبی له سلام پسې کنزل وکا نو ما تاسو پسې کنزل وکا دا بوسکیږي. وګوره دا د رخصت باندې عمل کړو. رخصت باندې عمل کړو. دا نه چې تو سره پاتې چې عمار کافر شي او نعوذ بالله. شارع وتخپل وای نبراس لیکلی چې د جړل او نبی له سلام ول په خپل صادر اوخ کې چولې ورته وی فإن عادوا فعد کبیر اټینګ کې بیا درته ویل چې کنزل د پسیو ک بیا را پسیو کما معاف کړيګا. دا رخصت دی. کله کله سړی پر رخصت عمل نه کوي او دا رخصت قرآن کریم کې نه دی ذکر چې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. که بچا اکراه شو اشابه کلمه د کفر وایا او سړی مطمئن په ایمان وی نو اقرار دا اقرار باللسان ان د الاکراه دا سقوط قبلی تصدیق سقوط نه قبلی. او د ترمذی او د غرنګ د نور کتابونو حدیث ته ان الله يحب ان يطاع رخصه كما يحب ان يطاع عزائما. خدای تعالی دام خوخي چې کله کله د پر رخصت عمل شي لکه څنګه چې دا خوخي چې په ذمت دی عمل شي. دا غونه چې بچا سه یو خبر استاد خاطرو کا جلګه خیر دی وختلری کوي یا پټکو کې مرا دي سورج حالات ګډوډ دي او ته چې بچا سه د سیفیت جنډه بدلګه دا څه کومه کوي ګان. دا خو خیانت دی. دا خو ظلم دی. دا ځان ته دومره طولانی موضوع ده چې پدی ونغم 50 دلیل درته پدی باندې زویلې شم. نو مقصد می دغه چې په دغه مسله کې شرح د تجرید کې دا یو خبره د چانه وته ده امام رازی نه وته ده. هغه چې حقیقت د انسان نفس دی دا نور آلات دی په هغه باندې محققی توصیه لګیدلې په شرح د تجرید کې هغه پیرت کې چې امام رازی په دې مسله کې غلط دی. په دغه مسله کې د شیعه محقق توصیه دا صحیح دی. زینم په کار کوي کنه کوي. نبراس والا اخیری اعتراض بل وارد کړي دي او چې ګوره متقدمینو دا ویل دي لکه د ابن سینا غوندي خلکو چې دا د انسان تعریف په حیوان ناطق سره دا مبني دی په مسامحي باندې دي کې سترګې پټې شوې دي دي کې چې شمپوشي شوې ده. یعنی دا تعریف چې شوې ده په نظر د تفهیم د مبتدیانو شوې ده. ویزکه چې حقیقت د شی عبارت دی د دینه چې دا مرکب د سنه د ذاتیاتونه او امیر باقر دامات بیا ویلي دي چې دا خو ډیره تتبع دي خلکو کړی ده د انسان د پاره سیوا د حیوان ناطق نه نور ذاتیات په لاس ور نه غلل کې دي چې دا ارزیات ذاتیات نور زوی واغه نور څه چې په لاس ور نشي نو دین علاوه دي څه کړي نور سوره نقل پلاس د تتبع د وجنا میر باقر داماد وی چې دی مجبور چې دی قول کو چې دا حیوان ناطق د انسان حقیقت دی. کتاب شریف تم ګورئ بهرحال دې کې بس سبات د سلوک او تصوف خبرې کو چې سغاټ مولیان دی وغي دی مسله کې خویدلې دي چې ته تپوس کړي دي چې حقیقت محمدیه ستوي نا غریب په خوا دی خواتلې دي منطقي وو صوفي نو ځان سره ویلګلي چې القادری خدا کو پدې نه کیږي نو القلندری النظامی الچشتی الشاذلی دا سلوک د ځان ته شه دي سلوک دا راشه صفیانو نزدک بهرحال ارز مدا کولو حقایق د شیو چې کوم دي دا ثابت دي حقیقت د شیو او ماهیت د شی ما به شی هو چې په سبب د شی ګرځیدلې
لکه حیوان ناطق د انسان د پاره راواله د ماهیت او حقیقت د انسان دی، ذاتیات د انسان دی. بخلاف مثل الضاحک والکاتبین، په خلاف د مثل د ضاحک او د کاتبون، هغه عارضیات دي، هغه حقیقت د انسان نه دی او ورته عارضیږي، کتابت راواله دوی راواله هغه ذاتیاتو کې ناراضي. مما داغه جملې نه دي يمكنو تصور الانسان بدونه، چې ممکن دی تصور د انسان بدون داغه نه. فإنه من العوارض، ځکه هغه د عوارض نه دي، دا ذاتیات نه دي، او د ذاتیات د انسان نه حیوانیت او ناطقیت دی. نو حقیقت د شی ستوي عبارت د ذاتیات د شی نه. لکه د انسان د لپاره ذاتیات حیوان ناطق دي، دغه مثال درته پیش کوم. او کوم اعتراضونه چې نبراس ولا کړو دغه موږ په دغه یو ټکی مجاب کړل چې مراد د ناطق نه مدرک د معقولاتو، مراد د نطق نه معنی لغوي نه دا درک د معقولاتو دی. درک د معقولاتو اخرسم کولای شي، او کوم د ماشوم خبره د چې کړي وانه کاغه مدرک د معقولاتو بالفعل نه دی، بالقوه دی، په اعتبار د مسایاتی دی. او کوم خبره چې د توتی معلم کړي و هغه موږ جواب وکړو چې هغه سره ټلګي، ا مدرک د معقولاتو نه دی. او ته چې ناطق دی نو دا غته معنی لغوي پس هغه ته ګوره واجب کوم حقیقت څه مراد دی هغه په توتی کې صادق نه د پرام کې. او خبره د فرشتو دی کړي و هغه د تمون د حیوان په تعریف کې په جسم نامي سره ته بهر ک. خبره د جناتو دی کړي و هغه درته موږ څه کاله بهر ک بهر نه ک. نبی سبحانه ان شاء الله د سلوک دغه مسله چې حقیقت محمدي صلی الله علیه وسلم د سن عبارت دی، او سره د صوفیو په نس حقیقت د انسان د سن عبارت دی. دا خو منطقيانو فرمایل کنه چې د انسان ذاتیات سری حقیقت سری حیوان ناطق دی. صوفیه سوي چې د انسان حقیقت څه شي د انسان د سن مرکب دی. آیا د انسان فقط جسم او د روح نه مرکب دی، او کنه د سره یو دریم سشته چې هغه معنویت دی، هغه علم دی، هغه روحانیت دی. نو انسان په اصل کې دغه معنی نه عبارت دی، او بیا حقیقت محمدي د سن عبارت دی. نو پاغي